نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانانو تاسو وړاندې چې ما کوم آیت شریف ولوستو او د احادیث مبارکه او د ظاهرینا یو حدیث شریف ولوستو دیګه د صحابه کرامو فضیلت او د هغوی په باره کې حکم بیان شوی دی د تمام مسلمانانو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې صحابه کرام په ایمان کې او په عقیده کې او په عمل کې تر قیامت پورې د ټولو خلقو د پاره د حق معیار دی او د صحابه کرامو تعظیم د ایمانی صدا څوک چې صحابه کرامو باندې تنقید کوي او ایګونه بیانوي او داوی تنقیس کوي نو دا چې کوم دنه تزندق دی صحابه کرام د انبیاء او نفس افضل المخلوقات دي او دا زمونږ عقیده ده چې پیغمبران ټول معصوم دي او صحابه کرام دا ټول اولیاء دي اولی چې دا محفوظ دي نو صحابه کرام محفوظ دي ان ګناه ته کې دي شي خو الله پاک محفوظ ساتي او که څه غلطی تی نه وشي نو الله پاک زر د توبې توفیق ورکړي او الله پاک توبه قبلوي او دا عملنامه کې الله پاک هغه ګناه قائم نه پریدي نو دا زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو متعلق چې د صحابه کرامو با ذکر خیر کوو او د هغوی به تعریف کوو د هغوی به دفاع کوو د هغوی سره به محبت ساتو د هغوی دپاره به دعاګانې کوو ایمان به هله معتبر وي او ایمان به وي چې د صحابه کرامو د ایمان په شانتي وي او عمل به هغه عمل وي چې د صحابه کرامو د عمل په شانتي وي نو صحابه کرام ټول چې دي نو دا ټول پټوله معیار حق دی یعنی حق په صحابه کرامو سره پیژندی شي بعض خلک وی چې نه صحابه کرام څنګه ټول معیار حق کی دي شي ټول نه دي بلکې بعض دي بعض هو پکې دا ګناه کوله او دا ګناه کوله دا ګناه کوله نعوذ بالله د صحابه کرامو مبارک داسې خبرې کوي نو دغه خلکو ته دا جواب دی چې صحابه کرامو نه کومې غلطۍ شوي دي احادیث مبارکو کی ذکر دی یا تاریخ کی نو دار تربیت په زمانہ کې تنشوی دي او الله پاک هغوی ته هغه خپل غلطۍ معاف کړي دي او داوود پاره د رضی الله عنهم ورضوا عنه اعلان کړی دی چې الله پاک د دوی ناراضي دي او دوی د الله پاک ناراضي دي او د دې وجه نه صحابه کرامو ته فاسق نشي ویل کېدلی نو الله پاک او قاعده ده او حدیث مبارک دی چې کې قاعده ذکر شوی التائب من الذنب كما لا ذنب له یو سړی د ګناه نه توبه باسي دی داسې دی لکه چې د سره ګناه کړی نه نو د هغه تیر شوی غلطۍ به نه ور یادول کېږي هغه ته به نظر نه کول کېږي بلکې هغه نه به صرف نظر کول کېږي نو صحابه کرام په ایمان او په عمل کې دا زمونږه د اهل سنت والجماعت مسلمانانو عقیده چې دا معیار حق دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
کدی خلقو د منافقان او کافران داس ایمان راوړ سم چې صحابه کرامو ایمان راوړي نو بیا چې کوم د ایمان د خلقو د معتبري یو کنه داسې ني نو فانما هم فی شقاق او د حق نه ډیر لري دی او په خلاف کې دي د حق نه خلاف دي دا خلق منافقان ته الله پاک واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قران پاک خدای پاک فرمایي چې منافقانو ته ویل شي چې داسې ایمان راوړل لکه څنګه خلکو یې صحابه کرام ایمان راوړي ان استاسو به ایمان علم معتبري چې استاسو ایمان د صحابه کرامو د ایمان په شانتي او منافقانو ته منافقان د سوجن ویل کېدو چې دا غوي د صحابه کرامو سره نه لګیدو او د صحابه کرامو ایمان وغیرہ دل اعتبار نه ورکو چې ګینه دا ټیک دي داسې ایمان وروړل غواړي دیو جنا غوی ته لکن لا يعلمون لا يشعرون او صفها ویل شي څوک چې د صحابه کرامو ایبونه بیانې او یا چې کوم ډېر تربیت په زمانہ کې کوي غلطۍ شي یا بیانې او تنقیس کوي او خطا کوي دا خلک رین دا صفها دي دې مثال داسې دی یو بهترین یو غټ آزمایش دی لکه مطلب دا یو مدرسه کې استاد کلیوالو ته وایي چې تاسو داسې شی لکه څنګه چې طالبان دي دوی چې څنګه عقیده لري او عمل کوي تاسو هم داسې شی نو اوس دا ځای ګریجویټ خلک او مالدار خلک او مقیم کورونه دي پټي دي دلته دا غوی لپاره ډېر لوی امتحان دی اوس خدای مکه کاوی داسې وي چې دا خو څوک د باجوړ دی څوک د وزیرستان دی او څوک د کاټلنګ دی څوک د کراچۍ دی څوک د کم ځای څوک د غرونو څوک د شړو څوک د کم ځای څوک د کم ځای نو موږ په دې خلکو پسې لاړ شو نو دغه شان دی دا یو ډېر لوی امتحان په هغه وخت کې چې او آزمایش وو په نن وخت کې دی چې دا حکم دی چې تاسو به داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان راوړي نو چا چې دا پیغمبر او د خدای پاک حکم ته کتلی او د پیغمبر علیه السلام حکم ته کتلی او د قران پاک فیصله ته کتلی ایمان راوړې نه ډېر صفاحت نه بری او چا چې خپل عقل ته کتلی او نفس پسې تل دی نو دا کس ویدا پسو پخاو به خوفانو کې شمار دی په صحابي باندې نه په اعتبار د عمل سره اعتراض کیږي ځکه چې په عمل سره څوک صحابي نشي جوړې دي دا د خدای پاک انتخاب دی مخکې را روان دی دا خبره او نه چې کوم دی په عقیدې سره په صحابي باندې اعتراض کیدی شي ځکه عقیده چې غلطه ای د سره صحابي کې دی نشي نو ذهن ته دا خبره راځي چې الله پاک صحابه کرام ولی معیار حق ګرځولي حالانکه قران پاک شته او حدیث مبارکه شته نو په کار دار چې دی ویلې وي چې بس دې کې ګورای چې قران او حدیث ته نو دې ته ضرورت پېښ شو چې شریعت چې کوم دی نو صحابه کرام د حق معیار وګرځول چې حق په کوم سره پیژندې شي د چا ایمان او عمل چې د ایمان او د عمل په شان دي سو کې دی فالو کوي دوی سره محبت ساتي اور دوی عزت کې دوی تعریف او مدح کوي اور دوی ذکر خیر کوي نو دا خلق مؤمنان دي او نجات مندون کی دي او کدا سینین نجات مندون کی نه دي نو ذهن ته دا خبره ده چې قران او حدیث ته صحابه کرام ولې خدای پاک د حق لپاره معیار وګرځو نو جواب دا دی ایک نمبر جواب چې بعضی احکام د شریعت هغه ناسخ دي او بعضی احکام د شریعت هغه منسوخ دي نو رستو خلکو ته دا پته نه لګیدا چې کوم حکم منسوخ دی او کوم حکم ناسخ دی دا فتح د صحابه کرامو نه لګي چې د شریعت دا حکم ناسخ دی دا څه دی منسوخ دی دی وجنا چونکه د دین د احکاماتو د ناسخیت او د منسوخیت صحابه کرامو نه لګي الله پاک صحابه کرام سو ګرځول معیار حق وګرځول دویم نمبر بعض کارونه بعض اعمال او افعال پیغمبر علیہ السلام ضرورتن کړی دي او بعض عادتن کړی نو دا پته خو ورستو خلکو ته نه لګیږي چې پیغمبر علیہ السلام کوم یو کار ضرورتن کړي او کوم عادتن کړي لکه پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارکه او ترازی فیضار پخپو او منځ وکړو دغه رنګ پیغمبر علیہ السلام واړه بول په ولاله باندې وکړل نو دا پته مونږ ته نه لګي چې کوم یو حکم ضرورتن دی او کوم عادتن دی صحابه کرامو نه پته لګي چې دا پیغمبر علیہ السلام ضرورتن کړي دي بیماری وو ته کې ناشته نشو په ولاله باندې ورکه حاجت پورا کو او دا پته د صحابه کرامو نه بوته لګي چې ګرمي و نه پیغمبر علیہ السلام فیضار چولیو
او چې کم دینو منځ فرمایلی دي. نو چونکه د ضرورت والا اعمال او د عادت والا اعمال د دې پته د صحابه کرام نه لګي بل چانه نه، دی وجنه الله پاک صحابه کرام معیار حق ګرځول. او دریم نمبر دلیل چې ولې چې کم دی، او دریم نمبر وجه چې صحابه کرام الله پاک معیار حق ګرځولي دي چې حق په دې سره پیژندې شي، هغه عقیده او هغه عمل به حق او سچ وي، او هغه لار د نجات او صراط مستقیم دی په کومه لار چې صحابه کرام تللي دي. نو دریم وجه دا ده چې بعض عملونه د پیغمبر علی السلام خصوصیت ته هغه د پیغمبر علی السلام سره خاص دي، او بعضی چې کم دینه د امت لپاره کړی دي. نو دا پته د صحابه کرامو نه مونږ ته لګي چې کم یو کار پیغمبر علی السلام د لپاره خصوصیت دی او کم د امت لپاره کړی. عام خلکو ته د صحابه کرامو نه بغیر دی پته نه لګی دا. دی وجنه الله پاک صحابه کرام معیار حق ګرځول، اگر چې احادیث مبارکه او سنت مبارکه موجود دي. څلورم نمبر صحابه او تربیت پیغمبر علیه السلام په خپل لاس کړو، په خپل کړو. دی وجنه الله پاک صحابه کرام دا نور خرابونکو خلقو ته تر قیامت پورې د عمل نمونه وګرځولا او معیار حق وګرځو. او پنځم نمبر شریعت او صحابه دا یو نوم ګرځیدل، شریعت او صحابه دا یو شی ګرځیدل. صحابه کرامو چې بچا ته دعوت ورکاو نو تبوی کونو مثلنا زمون په شان کې شي. نو صحابي باندې اعتراض کول او دا عیب بیانول دا ډایرک په شریعت باندې عیب بیانول دي، بلکې پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض دی. یو سړی د چا په استاد باندې رد نشي کولای، نه بیا ول شاګردان چې دا شاګردان داسې دی او داسې دا د هغه په صحابي اعتراض د پیغمبر علیه السلام په تربیت باندې اعتراض دی. یعنی چې نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام یو جماعت هم داسې تیار نکړو ها او خپل مشن کې ناکام نشو. حالانکه پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارکه او قرآن پاک نه پوره سره سولې امت ته دا عقیده ده چې هر پیغمبر خپل امت ته بغیر څه د کمی او بیشینه هغه دین رسي. او شپږم نمبر چې خدای پاک ولی صحابه معیار حق ګرځول، چې صحابه کرامو ټول دنیا ته دین چا رسولې. صحابه کرامو کدار حق معیار نشي او دا خبره جایز وګڼل شي چې په دې اعتراض وشي او د دې ګونه بیان شي او کمی دې بیان کړی شي، نو بیا دا ټول دین نه کم دی اعتماد او چتیږي. قرآن پاک چار رسول دي منت صحابه کرامو، سنت مبارکه چار رسول صحابه کرام، د پیغمبر علیه السلام زندگی او د دین دا خبره شریعت دا چار رسول صحابه کرامو. نو که صحابه کرامو باندې اعتراض وکړي شي دې معیار حق نشي، نو بیا په دین باندې اعتماد نه پیدا کیږي. اوم نمبر دا چې صحابه کرامو دین په خپل ځان کې داسې عملی کور ناپس کړو چې د هغې د سره څوک تصور نشي کولی، چې په خپل به ځان پیش کو چې زمانه دا غلطي شوې ده. لکه واقعات په حدیث مبارکو کې دا واقعات راغلي دي. دی وجنه الله پاک صحابه کرام معیار حق ګرځولي. او اتم نمبر صحابه کرامو په خپل جان او مال سره داسې قرباني ورکړې وه چې نن څوک تصور نشي کولی. حضرت مقداد رضی الله عنه وړاندې چا ارمانو که چې کاش مونږ هم جمدې وی د پیغمبر علیه السلام زمانه کې، نو هغه په د خفګان اظهار وکړي چې داسې نه وایو. خو ډېر سخت وخت و، کېدای شي په هغه وخت کې تاسو د پیغمبر علیه السلام مخالفت کړې وي، دا اوس وخت دی. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي مناقب صحابه کې چې زما استاد هغه دا زو کړه چې کاش د پیغمبر علیه السلام زمانه کې وي نو ما به ایمان وروړی، خدمت به مې کړی. خو به ولید چې پیغمبر علیه السلام په یو گاڑی کې روان دی، گاڑی چلی، صحابه کرامو سره ناست دي، دغه استاد مو سره ناست دی. نو د گاڑی بریک فیل شو، نو پیغمبر علیه السلام وې پاسه دا گاڑی ودروي او سکانی مانی شو ګوره. نو دغه استاد په کانی پسې لاړو او دی چې واپس راغی کانی راوړ. نو صحابه کرامو د خپل سرونه دلی وغه کانی ته نو بیا ته وګو باسلا چې صحابه کرامو په خپل جان مال عزت وغیرہ کور هر څه سکړي قربان کړیو. ها دغه قربانی او چې کوم ورکړي داغه شان دې موږ نشو ورکولې. ها دا د خدای پاک انتخاب دی وجنه الله پاک هغه معیار حق ګرځولي. لار او زوی به کم دی او سکا نږدې رشتہ دار به یو بل سره په جنگ کې مخامخ وو، یو بل به وجود داسې قربانی ورکړي. دی وجنه الله پاک د هغوی هغه عمل او ایمان زمونږ لپاره معیار ګرځولي چې هغه عقیده او هغه ایمان عمل به ټیک وي کوم چې د صحابه کرامو په شان دي. او نهم نمبر صحابه د پیغمبر علیه السلام د نبوت دلیل دی. دوه غټې معجزې دي د پیغمبر علیه السلام، یو قرآن پاک او صحابه کرام. صحابه کرام باندې اعتراض کول، معیار حق نه منل او د هغوی عیبونه او کمی بیانول، دا د پیغمبر علیه السلام دلیل د نبوت سری.
کمزوري کول دي. او لسم نمبر صحابیت په کسب سره نه حاصلېږي چې سړی نیک اعمال کوي او روزي نیسي او زکاتونه وغیره ورکوي نو ګیندې به صحابي شي. دا خدای پاک عطیه ده او د خدای پاک بخشش دی. نو دا د خدای پاک انتخاب دی. نو خدای پاک د دې وجه نه دې څه ګرځولي معیار حق ورګرځولي دي او په دې باندې اعتراض کول په خدای پاک باندې اعتراض دی. لکه مخکې ما وویل پیغمبر علیه السلام اعتراض دی، پیغمبر علیه السلام په تربیت باندې او د هغه په دلیل نبوت باندې سره اعتراض دی. نو زمونږ د ټول مسلمانانو اهل سنت والجماعت ان څلور مړه امامان د دې مقلدین د اهل سنت والجماعت وي او چا چې عقیده دې په شان دي هغه اهل سنت والجماعت دي. فرض کړه چا عقیده دې د عقیدې نه خلاف وا لکه د علماء دي بند نه علاوه چې څومره دي نو دا اهل سنت والجماعت نه دي. نو دا په خدای پاک په انتخاب باندې اعتراض دی. دا آیاتونه ما ذکر کړو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. او چا چې د صحابه کرامو په ایمان په شان ایمان راوړل دی په هدایت دی او کدا سني دی په هدایت نه دی. او دې ته چې ویل شي امنو کما من الناس صحابه کرامو ایمان په شان ایمان راوړل نبی انکار کې ایمان نه وروړي دا هو بیوقوفان دي. نو خدای پاک یې څوک انکار کوي په صحابه باندې اعتراض کوي دا بیوقوف دي. او په یو لسمه سپاره کې خدای پاک درې ټولګي ذکر کړي چې دا به جنت ته ځي. مهاجرین او انصار او د هغې نه پس چې څوک په دغه مهاجرین او انصار په نقش قدم باندې روان دي. والسابقون الاولون والمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحابه کرامو مبارک صرف هجرت او نصرت ذکر شوی او د جنت اعلان ول شوی دی شرط نه ذکر کړي. ار دینه پس چې څومره راضي ویر پر هله جنت ته او هله نجات ته کله چې دیر صحابه کرامو تابعداري کوي والذین اتبعوهم او په اتشتمه 28 واسی باره کې درې قسم خلق خدای پاک ذکر کړي. مهاجرین انصار او بیا هغه خلق چې دې سره محبت کوي دې لپاره دعاګانې کوي او دې په خبره باندې عمل کوي دې د عقیده په شان عقیده ساتي دې د عمل په شان عمل ساتي. حدیث شریف کې راځي د نور آیاتونه مبارکه په قرآن پاک کې چې کوم دینو اولئک هم الصادقون د صحابه کرامو نه نور سو کرشتونی نشتا. صحابه کرام اول مؤمنان دي په شان مؤمنان مضبوطه اولئک هم المؤمنون حقا دا حق مؤمنان دي. اولئک لهم مغفرة خدای پاک دا بخیلی دي ورزق کریم. اولئک هم الراشدون صحابه کرام ټول هدایت یافتدي سړي ټول صحابه کرام دا سړي هدایت یافتدي. حدیث شریف کې راځي لا تمس النار من رآني ورآ من رآني. چا چې مال ولیدو دی به دوزخ ته نځي او هغه څوک چې ولیدو چې زی لیدلې من صحابي ولیدو په ایمان سره مړ شو دی به چرته نځي دوزخ ته نځي. هان الصحابه جنتیان دي او څوک جنت والا په نقش قدم باندې دی به چرته سي جنت ته جنای اعتراض به کوي او ایبونه بیانې د لار نه هټ کر رواني د بیا لار بدله ده. حدیث شریف کې راځي الله الله فی اصحابي د خدای پاک نه ویریږي د خدای پاک نه ویریږي زما د صحابه کرام مبارکي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. زمانه پس دی د ایبونو او د کمو او د خپلو باطل نظریاتو نشانه مگر ځوي. ورپسې وکړه حدیث کې سره څوک محبت ساتي دا دی وجنه چې ما سره محبت ساتي دې سره څوک بغض ساتي اصل کې د زما سره بغض دی. صحابه کرامو یو ځکه یو صحابي د بل صحابي مبارک څخه خبر وکړه پیغمبر علی السلام منع کو چې دا سه مو آیا د صحابي دا سه توبه باسلې کله ټول مدینه منوره د ګونګارانو نه دغه شی دی یو صحابي توبه دا ویل لپاره کافي ده. نو صحابي خدای پاک منع کړي چې صحابي په اړه کې عیب نه وای سبب پکې نه وای دغه کمه او کوتاهی نه بیان نه د دې نه پس اچا دا اختیار نشته چې صحابي عیب بیان کی کوتاهی بیان کی او کمزوري بیان کی. لکه مودودی صاحب تفهیمات کې وین جل او 197 صفحه کې صحابه کرامو مبارک ډېر نازیبا خبرې لیکلي په دې باندې د يهوديانو د يهودي اخلاق وسره سوبه د يهودي اخلاق وسره به او په خپل تفسیر کې خلکو ته تفسیر وي بلکې جغرافیه او ته وایي که تحریف القرآن او ته وایي هر څه ته وایي یا تجهیل القرآن او هغه ته تفسیر وي. غزوه خود په دغه ځای کې لیکلي چې صحابه کرام خود غرض او دوی کې چې کم ده نه د پلاني برایي او پکې لالچ او پکې وداو پکې دی وجه نه دي تاسو شو شکست وشو او چې کوم حقیقت ته نه غي پټ کړي دي څه دي ای پټ کړي دي. نو پیغمبر علیہ السلام صحابي مبارک دی ویل نه منع کړي داغه نه پس یو دیار له سوسوار له وقت کاله پس یو سړی راځي او صحابه کرام مبارک بری خبرې کوي دا څومره غلط کار کوي بل لار روانيږي
د شیطانانو په لار روان دي، جنتیانو په لار نه دي روان. اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام د ستورو په شان دي، او په کوم ستوري پسې لاړې هدایت به مومي. ها، د هدایت ستوري دي او جنت ته تلونکي دي. داسې نور څه احادیث دي. او یو حدیث شریف کې راځي چې ان الله اختارني واختار لي، خدای پاک مال منتخب کړل دی، زه د خدای پاک انتخاب یم. ها، او اینی پیغمبر چې دا په کسب سره یو سړی نشي پیغمبر کېږي. چا چې دا عقیده ولرله ګوره دا کافر دی چې سړی وي چې په محنت سره پیغمبر کېږي. ها، دا د خدای پاک انتخاب دی چې سړي د پیغمبري ورکړي. او الله اعلم حيث يجعل رسالته، خدای پاک هغه ځای ښه پېژني چې دا دی لایق دی چې پیغمبري ورکړم او که ور نه کړم. ها، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خدای پاک زما انتخاب کړی، واختار لي اصحابي، او زما دپاره زما د صحابه کرام انتخاب کړي. دا صحابه چې دي د خدای پاک انتخاب دی. په دې اعتراض د خدای پاک باندې اعتراض دی، دغه په انتخاب باندې سره اعتراض دی. فجعلني منهم وزراء واصحارا، خدای پاک په دې کې زما دپاره وزیران ګرځولي او زما دپاره پکې زومان ګرځولي. فمن صب عليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، څوک چې په دې باندې بد ردی وي، کنځلې نه دي یاد کړي، بد ردی چې څوک کنځل کوي خو بیا تیروتې دي د حد نه. نو په دې خلکو د خدای پاک لعنت دی، د فرشتو، د انسانانو، د ملکو. او لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، دغه خلکو خدای پاک نه فرض قبلی او نه نفل. بل حدیث شریف کې راځي ان الله اختارني واختار لي اصحابي، خدای پاک زما انتخاب کړي، زما د پر صحابه کرام انتخاب کړي. واختار لي منهم اصحابا وانصارا، او په دې صحابه کرام کې زما د پر مرګري ګرځولي، مددگار ګرځولي. چا چې د حفاظت وکړو نو ویدای زما د وجه حفاظت وکړو، او چا چې ما د مبارک عزت راکړو نو خدای پاک ته عزت ورکړه. ها، او چې خدای پاک ته څوک عزت ورکړي دا به څونه بد انجام وي. بل حدیث شریف کې راځي ان الله اختارني واختار لي اصحابي واصحابي، چې خدای پاک زما انتخاب کړي د صحابه کرامو په دې کې زما مددگار ګرځولي، ملګري او زمان رااله، خرګنې رااله، خرونه رااله پکې ګرځولي. اصحار خرتوي د سحر جمع د خرتوي. او فسياتي قوم، داسې قوم براشي، مختلف احادیث کو مختلف الفاظ راځي، ټول حاصل یو دی. یسبونهم، دې صحابه کرام مبارک بدر دي خبرې کوي، لکه د نن وخت غیر مقلدین شو یا جماعت اسلامي والا چې هغه په کتابونو دینه ډک دي. یو سړی جماعت را پاس یو چې دا تاسو څه کم دین انتشار پیدا کړي، جګړه پیدا کړي. الکه جګړه هوتا پیدا کړي چې ستا مشر دا خبرې لیکلي په کاردار چې هغه مړ شو، کم از کم چې تا دا کتابونه نه چاپ کولې. دا د انصاف خبره ده کنه. او تاسو کوم دا نه خورولې، کوم دستور کې چې ستا کوم ګډوډ لیکلي شوی دی په کاردار چې هغه تا لري کړی وي. او څوک دا د مودودی غلطۍ وي، د مودودی غلطۍ نه وي بلکې دا د عقیده وا. د وخت علما کرام په هغه پسې کوته تللی و، هغه پسې کتابونه لیکلي، په هغه خپل خبره دفاع کړي، رجوع نه کړي. دا مودودی غلطۍ نه دي بلکې داسې دا هغه عقیده وا، لکه سړي وي چې دا هغه غلطۍ دي. نو داسې قومونه براشي تر قیامت پورې برازي شیعاګانو لک کسر پرې خو د دې پسې بیا هغه چې کوم دې صفادي ویم پورا کړو. په ایران کې د مودودی شی کتابونو په فارسی کې ترجمه شوی او ته صاحب نصاب کې شامل دي، او د دلیل په تور پیش کولی شي چې دا وګوره د مسلمانانو دا مذهب دی چې پلاني صحابي دا چل کو دا چل کو دا چل کو. نو دا سي قوم براشي جایبه په صحابه کرامو پسې بدر دوی. ها، نو خدای پاک پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ فلا تجالسوهم، دغه خلکو سره مکه نه، کوم خلکو چې دا عقیده په صحابه کرام پسې بدر دی وي، فلا تجالسوهم، دغه خلکو سره مکه نه. ولا تشاربوهم، دې سره ګوره سکاک مکوي، حتی سره په لار کې کویانو کا کوباسي او موږ دې وبس کو. نو ګوره دغه لحاظ سره دا خبره نه ده. ګوره ها، په خپل غیرت پکار دی، ټول کوڅه چې راغونډه شي او زر روپیا راغونډي کې نزان لار کې کم ده نه دغه کند بو ولا کند وباسي شي. ها، دې په ځای مطلب دا دی دا د دوزخ کند ځان له سړی جوړی شي. دا د پیغمبر علیه السلام خبره نه مني. ولا تشاربوهم، دې سره اسکاک مکوي. ولا تواکلوهم، دې خلکو سره څوک صحابه کرامو پسې بدر دی وي، که هغه ارسو کی که پرس کارنن وخت موجودیان دي، که غیر مقلدین یا بل جامه کې سره صحابه کرام نه پالو کې يرسو هر نوم باندې شي. ولا تناکحوهم، دې سره رشته مکوي، نکاحونه سره مکوي. او په یو روایت کې دی ولا تصلوا معهم، دې سره په صد کې مز مکوي. او په یو روایت کې دی ولا تصلوا علیهم، دې جنازو کې مشرک کیږي. او په یو روایت کې دی ولا تسلموا علیهم، په دې خلکو سلام ما چوي. ها، خو ګره ته په خپل پچا باندې بدګماري نه کوي چې دا سړی پنځپيري دی یا بریلي دی یا داسې دی یا داسې دی. یو ظاهر علامه پکې بیا ټیک ده، او کومې پورې هغه په خپل اقرار نه کړي چې پنځپيري ما یا بریلي ما، دا ټول صحابه کرام نه پالو کیږي دا وایي. او یا غیر مقلد ما یا شیعه ما یا دایم په خپل نه ویلي. نو شریعت ظاهر ته ګوري او علامه پکې نه سلام پارچا باندې چوي. خبره پوهیږي کنه، ځکه چې د شریعت عقیده دا څنګه ښکارا کیږي، هر سړی عقیده دغه په اقرار سره ښکارا کیږي. بچا سره
دا په اقرار سره. نو په روایت کې راځي ولا تسلموا علیه، په دې سما چوي سلام ما چوي ها. او په بل روایت کې راځي فإن مرضوا فلا تعودهم، دا خلک چې بیماران شي دې خلکو ته پوس لمزای. دیو جنا مفتی لودیانی شهید رحمت الله علیه د بنورټاول لوی مفتی بیا وسید شوی دی، هغه د مماتیان مبارکه یا دلته تاسو پنځپیریانی مختلف نمونه دي کې بلا فرقې راوتی دي، اوس دا ټوکړي ټوکړي شي دي مبارکه لیکلي چې سوالات کړي چې د خلکو تقریر اوریدل ګناه ده. صدا تقریر اوریدل ګناه ده، او د دې خلکو سره چې کوم دی هر قسمه تعلقات دا ساتل سړي منه دي، او په دې خلکو پسې موږ نه کیږي څنګه کیږي. نو دغه فقيه چې کومه خبره فتوا لیکلي نو د حدیث مبارکو پرانا کې لیکلي چې پرانا کې دې حدیث مبارکو پرانا کې اوس سړی را پاسي یو مودودیه بل سړی را پاسي داسې بدبخته ځکه هر سړی حلالي نه دی، نه د هر چا رزق حلال دی. یو سړی به د زنا نه پیدا امور او پلار کې به سړی کافر شي وي او شر به جوړ کړي، دی به دغه نه پیدا شي وي د زړه کیفیت جدا دی. یو سړی حرام خوري د زړه کیفیت جدا دی، کې دي شي یو سړی مسلمانانو سره کې نه پاسي داسې نظریات لري چې ایمان پکې نه. نو چې څنګه مطلب دا دی یو نیک انسان وي یا یو خبره ووري نو مخه سره اعتراض کوي دا غزړې نه اخلي څه کوي دا غزړې نه اخلي ها. اوس یو سره اعتراض کوي چې را تاریخ دا خبر لیکلی او دا لیکلی او دا لیکلی دا لیکلی. نو دغه تاریخ خبره با سلور اصول دي دې لپاره باغې ته وړاندې کوو ها. مخکې به ګورو چې دا خبره د نصوص خلاف نه ده، لکه تاریخ لیکلی چې پلانی صحابي ابو موسی رضی الله عنه عمر بن عاص رضی الله عنه ته کنځل وکړو چې تسبیح بیا هغه ته چې ته خو خرې داسې لکه چې په خر باندې کتابونه باري. نو تاریخ دا لیکلي دي، نو دا به اوس د نصوص سره وګورو چې دا هغې سره سموي خوري که نه خوري. قرآن پاک کې آیت دی والذین هم عن اللغو موردون، صحابه کرام د لغو دا خو کنزل دی بد لري دي د لغو خبرو نه ځان ساتي. او والحافظون لحدود الله، دی د خدای پاک د حدود د احکاماتو حفاظت کوي. الامرون بالمعروف وانهون عن المنکر، دیو په خپل نور نه کو تر ابلی او د بدون یې منع کوي. لہذا بلا تردد دغه تاریخي قول چې کوم دا مردود دی او غیر مقبول دی. د قرآن پاک آیت باخلو څه باخلو قرآن پاک آیت باخلو. که شته داسې تاریخ کې څه خبره راشي نو صحیح حدیث ته وګورئ چې د حدیثو خلاف نه ده دا خبره. لکه دا عثمان رضی الله عنه مبارک شیعاګان وي یا نور خلک وي چیرې د پالیسۍ غلطي وي ځکه چې کوم دغه وخت کې مشکلات پیدا شي. حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د فتنو دور برازي او دا کسب په حق دی، دا کسب په سي. نو د شیعاګانو یا د نور خلکو دغه اعتراض کاخلی او که د صحابه پیغمبر علیه السلام حدیث اخلي او استاق وخره ها پیغمبر علیه السلام د فتنو دور برازي او دا کسب په سي په حق وي. کله چې دنه ګیره چا تیر شوا د ته ویل شي چې څه چل کوي ما خپل محبوب پیغمبر علیه السلام د دې وخت چې کوم خبره ما ته خولي بزپو شوکار پوه شه داغه پالیسي سوي ٹھیک وي دا خبره غلطه ده چې داغه پالیسي غلطه وي دې وجه نه چې کوم ده. او بل بګورو چې دا تاریخي روایت داخلي سلیم خلاف نه وي. عقل منی او کنه منی د عثمان رضی الله عنه په وخت کې فتنګورو مدینه منوره کې کوم صحابه کرامو داغي کو نومي خط ولیکو او میدان جهاد ته د نور صحابه کرامو په نوم باندې د ځان نه ویلي کړ دني مونږه په واچول چې دلته دا عثمان رضی الله عنه چې کوم ده ملګری به مونږ باندې ظلمونه کوي مونږ سره زیاتی کوي. هغه طرف نه خطونه راولېګل او د هغه صحابه کرامو نمونه په واچول چې دا الته کوم عاملان دي او د زکاتونه غونډي او سکی نه په خلکو باندې ظلمونه کوي. اوس دا تاریخ زموږ سره دا خبره مني او په تاریخ کې یو خط دی راي مبارک ټول شیعاګان وغیرہ دا خبره کوي چې نه او دا عثمان رضی الله عنه دا غلطي کړې و. دا خط عثمان رضی الله عنه یو چې کم دین او رازدارو مروان نومیو دا خط غلي کړي او غلط کارو نو دا خو دا کس په دې باندې خاين شه دا مروان دا غلط سړیو او دی عثمان رضی الله عنه غلط سړی لکه کم دی ذمہواری ور کړی و ډیوټي ور کړی و. لہذا ډیر دی لایق نو عثمان رضی الله عنه چې کوم د خلافت کړی و. ها موږ دا وایو چې دا دون ډیر خطونه تاسو منئ چې دا پټ نګورو لیکلی دا یو ولې نه منئ عقل نه منئ چې دا دون ډیر خطونه لیکلی شو دا یو پټ نګورو نشي لیکلی او د دې خاص کس د عثمان رضی الله عنه کوم خاص ملګری دا خطه به نشو چولې. تاریخ کې چې کوم یو روایت راشي د صحابه کرام په باره کې دی کې به وبدره دي نه با د اصول سره ګورو چې دا اصول سره مطابق دی او کنه دی. او بل یو صحابي په باره کې خبر رااله نه به دا په سیرت باندې پیش کوو. لکه تاریخ لیکلی چې عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې دا خالد بن ولید رضی الله عنه چې کوم دی پلاني ځای کې یو کس ایمان پرې خو دی نو هغه قتل کړ. نو یې سپته لګي هغه مرتد وو کنه دا خود خندي کړي تاریخ دا خبره لیکلي. لہذا ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې دا خالد بن ولید رضی الله عنه د خدای نه لري که ها او کله بیا چې هغه پات شو هغه لري نه کو عثمان رضی الله عنه دا عمر رضی الله عنه د خدای نه لري کو. نو ګورو با چې دا روایت د صحابي د عمر رضی الله عنه د سیرت سره مطابق دی او کنه دی.
عمر دن خو سیرت خداو چې د منافق نه سر وو ښا د پیغمبر علی السلام فیصله نه منست نصیب وو سری دی وو پیغمبر علی السلام دربار مبارک کې چا د دریو طلاق مبارک خبر وکړه صحابي عمر دن خو پیغمبر علی السلام خپه شو چې زه جون دیم او تاسو د کتاب الله سره کوم دی نو ټوکې کوي یعنی ولې درې طلاق ورکړي په درې طلاق باندې خزه کوم دی د نکاح نوزي عمر دن خو پاسې د سر ته نوم ها داسې بلا مقو کې دا خو مشهور سیرت دا دی چې هغه د حق مبارک ډیر زیات سخت وسو سر به د سړي نه مخې سره د سره به گزاره نه کوله نو دلته دا خبره چې تاریخ لیکلی دا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې دا خالد بن ولید رضی الله لري کا ځکه د مرتد قتل کړی دی دا د سیرت سره خلاف تا نو چې دا د صحابه کرام مبارک تاسو خبره ووري چې دا وی ایب او بدرت وغیرہ پکې نه بعد د سلو رسول باندې څه کم دی نه پیش کوي ها صحابه کرام د پیغمبر د الله پاک هغه جماعت ته چې دی استاد رسول الله صحابه کرام استاد څوک ته او جماعت حزب الله صحابه کرام ته ویل شي قرآن کې حزب الله د خدای پاک ټولګي ته ویل شي څه ته ویل شي د خدای پاک ټولګي او نصاب کتاب الله او مدرسه بیت الله او کله چې استاد مدرسه او دغه رنګ چې کوم دی شاګرد او نصاب جمع شي بیا د امتحان مقرزي اولئک الذین امتحن الله صحابه کرام امتحان چا غسته الله پاک او بیا نتیجه راځي نو رضی الله نتیجه سره ده او څوک چې منی نو رحمت الله او څوک چې صحابه کرام نه مني او نه فالو کوي نو دا لعنت الله دا څه شي دا لعنت الله د اهل سنت والجماعت عقیده ده دا زموږ د عقیده کتابونو لیکلي د صحابه کرامو ذکر به صرف په خیر سره کوو دا غیبه دفاع کوو د دعاګانې کوو د حفاظت کوو او دا غیبه عزت کوو او د تعریف کوو دا څه کوم دینو په قران پاک کې زای په زای د هغوی فضایل راغلي اولئک هم المفلحون او خدای پاک دې ته ناراضی ما او نن ساده یو سړی راپاسي او په اعتراض کې ته ناراضي کیږي نو په خپل کار کې وسکي او په قرآنی اصطلاح کې څوک چې صحابه کرامو نه ناراضي کیږي او خبره ته اعتراض به کوي دا سفیه ته الا انهم هم السفهاء او څوک چې صحابه کرام فالو کوي د په نش قدم باندې روان دي دا فقيه ته فقيه چاته وي ټول نه زیات عقل من او سفیه د ټول نه زیات مردود او قمقله الله پاک دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کی اهل سنت والجماعت عقیده را چې نجات چي نو هغه ال دې چې ستا عقیده او عمل د صحابه کرامو په طریقه باندې او په نن وخت کې د علماء دی بندونه علاوه نور چې په کوم نمونه باندې خلق کارونه کوي او سکی نو دا خلق صحابه کرام نه پالو کوي یو خلق دا سړي چې وی زموږ اهل سنت والجماعت عقیده دا چې خدای مخلوق چې څه کار کوي نو د خدای پاک دی اراده نه بغیر نشي کولی مونږ چې څه کار کوو مخلوق د خدای پاک دی اراده نه بغیر هیڅ یو کار نه کیږي په کائنات کې دا خلک داسې دی وی نه د خدای پاک دی اراده نه بغیر کارونه کیږي ها نو مفتی شفیع سے یو ځای کې موږ تفسیر کې ویلو د صحابه کرامو نمونه لیکلي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او حذیفه بن یمان یو صحابي بل نوم لیکلي او غیره خیر سره لیکلي چې د صحابه کرامو دا قول دی چې هر مسلمان به دا عقیده چې زما سره سدي او دا څه دنیا کې کیږي یا شي دي دا د خدای پاک اراده سره کیږي ما سره چې نشته نو خدای پاک اراده نه کړی نو دا چا چې دا کوم قوم او کوم خلک چې دا مذهب دی او دا عقیده را چې نه مخلوق د خدای پاک دی اراده نه بغیر هم ستوي شي د صحابه کرامو نه خلاف روان دي صحابه کرامو نه فالو کوي کوم قوم چې د فقهای کرامو مجتهدینو خلاف دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داسې کې پلانې داسې نه مني اصل کې دي صحابه کرامو خلاف دي صحابه کرامو سیرت او دا دین مسائل او شریعت د تر کوم ځای نه ملاويږي دا د فقهای کرامو نه ملاويږي په فقيه باندې مجتهدین باندې اعتراض دا بچای اعتراض دي دا په صحابه کرامو باندې اعتراض دي او دا کم خلق مثال آسان ورکوم لکه حیات الانبیاء مثلا نه مني لکه نن وخت مماتیان شي یا پنځپیریان شو ندیر صحابه کرام نه خلاف روان دي دا اجماعي مسله د صحابه کرامو ټول دا عقیده ده چې پیغمبرانو د دنیا نه تشریف وړي او دنیا کې چې کوم بدن مبارک وو اقا بدن مبارک سره روح تعلق دی او په قبر کې ته حیات حاصل دی دا تاسو ته ما د حدیثو ترجمه وکړه ها نو دا خلک چې څوک دې نه انکاری دي نه دا صحابه کرام نه پالو کیسه نه پالو کی صحابه کرام او چې کوم دینو دا غیر مقلدین چې شو صحابه کرام پس خبري لیکلي او بیا جماعت اسلامي والے خو بده کې بالکل ښکار دي او شیعاګان او غیره راسي مشهور دي نو د علماء دي باندې علاوه چې څومره خلک دا صحابه کرام نه پالو کوي تاسو طائفه منصوره ګوره او حق علماء تاسو نجات حاصله ولغواړي نه په علماء دي باندې پس روان شي په ابتدا کې خدمت سلورو خلیفګانو کړی دي او د دیوبند په وخت کې دغه خلیفګانو اولاد د دین خدمت کړي چا کړي قاسم نانوتي رحمت الله علیه دغه مدرسې بنیاد دلې دا د بکر صدیق رضی الله عنه اولاد نه دي ادریس کانګ حلوی صاحب داغه د اولاد نه دي او دغه رنګ حسین احمد مدني صاحب شهید حسین صاحب د علی رضی الله عنه د اولاد نه دي او مولانا تانوی صاحب دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اولاد نه دي تقی عثماني عزیز الرحمن هزاروی
داسې نور علما کرام دا د عثمان رضی الله عنه چا نه دي د اولاد نه دي د دیوبند ګل دستاغه پورې کامل کیږي نه کومه پورې چې دغه سلور خلفا او د اولاد نه بچی نه موجوده نو په اول کې دغه سلور خلیفګانو د دین ډیر خدمت کړي او په اخر کې هم کړي او د علما دیوبند خوشخبری او اشاره هغه په احادیث مبارکو کې ذکر ده چې قوم به داسې راځي د دین په خدمت کوي او دا وی لپاره به اولنو خلکو په شانتي اجري نو دا خلک چې کم دینو کامیاب او کامران دي ځکه دا صحابه کرامو پس روان دي دوی عمل او دوی کې صحابه کرامو پسې ده دلته ډیر لوی تفصیل دی په دامات سمره باس وکړو نو ان شاء الله چې په دې باندې بس تاسو اطمینان راغلی الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي.